بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طه وياسين سيد المرسلين سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بارك وتعالى في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين منكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم بر محمد وآل محمد صلوات. دویم خطبه کی اور بیا اول خپل ځان ته تقوا پرهیزګارۍ خپل نفس ته د تقوا دعوت درکوم. بیا تاسو قدرمنو کسانو ته پرهیزګارو شب زنده‌دارو کسانو ته متقیانو کسانو ته واقعا تاسو ډیر بلند یوئ، واقعا تاسو ډیر پرهیزګار یوئ، تاسو ډیر ښکلي یوئ. پروردګار عالم د تاسو حسن و جمال کې او توفیقاتو کې نور اضافه وګرځوي. دویمې خطبه کې غواړم نن څه خبرې خصوصا واده حوالې سره وکړم انشاءالله. ودونو په باره کې څه پیغام غواړم که خدای رب کریم توفیق راکړي او زهرا بیبي مدد وکړي انشاءالله. څه ماد ګډ پیغام تاسو ته ورسوم. پروردګار عالم یې وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. خدای دی سوره نور کې د پروردګار عالم ارشاد کوي، یوه خبره ده کوي څه په باره کې؟ وادو په باره کې. انشاءالله بیا به یو وارې موسم متوجه وي. صحیح دی، متوجه اوسئ انشاءالله. ډېرې ښکلې روغې خبرې به وي، مبارکې خبرې به وي. واده په باره کې څه مو ودونه څه هلته وکړو. نو پروردګار یې څه وانکحوا الایام منکم، هغه کسان هغه وړکي هغه جلکې چې هغوی ودونه نشته یا هغوی تاسو ودونه وکوئ. که خونې کې مو جوانان ژڼې وړکې وي او جوانان جلکې مو وي یا هغوی ودونه وکوئ. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. که چیرې تاسو غریبان وئ او هغه بچي مو غریبان وي، بېروزګاره وي، بېجابه وي، جاب یې نه وي، کاروبار یې نه وي، هغوی ته به زه انشاءالله کاروبار نصیب کوم، هغوی به زه غني وګرځوم. دای آیات ترجمه ده، مطلب ده ډیر ښکلی مطلب ده. نن سبا چا ته وایي وړکې واده ولې نه کوي؟ هغه یې څه ما کاروبار نشته، بېروزګاره یم. اول چې ته کار ته نصیب جاب ته نصیب شي هغه نه بعد به بیا زه واده کوم. حالانکه خدای د بل څه یایي. پروردګار یې که جاب د نه وي، کار د نه وي، ته لږ ایمان مضبوط که، لږ ما باندې بروسه وکړه، لږ ما باندې توکل وکړه. خدای دې یایي څه ما باندې توکل وکړه، ما باندې ایمان مضبوط که، واده وکړه. که ته غریب یې واده کولې سره به تا امیر جوړ کړم. ان یکونوا فقراء ودونه وکوي. پروردګار یې وانکحوا الایام، هغه بچي هغه بچی چې هغوی ودونه نشته دي هغوی ته ودونه وکوئ. رزق خدای لاس کې دی، روزه خدای لاس کې دی. که چیرې دا کسان غریبان وي پروردګار دی یایي زه به دا کسان و تاسو خپل فضل سره مړه وګرځوم، تاسو به امیران وګرځوم. دا مه یې څه اولې ما بچي ته روزګار میلاو شي، اولې ما بچی دوبۍ ته لاړ شي، خوری وکړي، کامیاب شي، اسټرالیا کې لاس کوله تیر کړي، څه ساری سپین شوي، هغه نه ورسته راشي بیا به زه واده ورته کوم. نه اول بچی ته واده وکوئ. 15 کالو ته ورسېږي، 18 کالو ته تو داسې هغه روح خراب نشي، هغه باطن نجس نشي، هغه بېځایه طرف ته مایل نشي. نو دینه بهتره خبره ښه دی. ګناه ختم کولې دپاره، معاشرې کې غیرت مثبتولې دپاره، که غواړې څه معاشرې نه ګناه ختم شي، که غواړې څه معاشرې کې د خواتینو منځه او د مرد منځه، د سړیو منځه او د ښځو منځه هغه اراده هغه رابطې نه وي څه هغه ناجایزه رابطه دی، بیا بچیو ته خپل ټیم سره ودونه وکوئ. یو کلکه واسه صلوات واسه محمد وال محمد باندې. آیات ترجمه هده ته واضحه شوه انشاءالله که نه؟ ودونه وکوئ. خدای دی که غریبان وئ زم به امیر کم، زه به پیسې درکوم. مخکې هم اوس چې ته یوې جمعې کې ویلي وو چې خدای دغه واده دی چې واده سره انسان واقعا مړولی امیر شولی یو بهترین سبب چې کوم دی هغه واده کولی دی.
انسان که غریبی څه واده وکړي پروردګار یې دغه واده برکات واچوي هغه رزق هغه روزی زیاتوي یا هغه څه کوم غریبانه دی هغه په امیرۍ بدلوي خو مخکې مو چې ته ویلي وو څه کور مې کې ولټا انته خبره دی نن سبا خو یا یې وه که نه څه کله واده وکړې یو میله جوړه کړې یا یې زه بیا به لاس کوله په شو کې نه دا څه واجه دی آیا د خدای وعده درغوجونی دی پروردگار آیا نعوذ بالله پروردگار وعده درغوجونی دی چې مو ودونه وکړو واده نه وروسته د مو غریبان شو مونې د قرضې وي خال دروازې ته ټکوي خدای د وعده درغوجونی نه دی مو څه کله واده کولو کېدای شي واده کې مو حرام کارونه کړي وي ځکه د مو واده سره امیر نه کېږو خبرې ته به غور وي انشاءالله وادو کې مو اسلامی ودونه نه دي که مو حسینی ودونه وي که مو زینبی ودونه وي که مو علوي ودونه وي څه کوم واده حسین هیلی دی کوم واده علي و زهرا سلام الله علیهما کړی دی که هغه شی ودونه مو کولی هر یو واده سره به مو زندگی رڼا کېدله مو بچای به کامیاب و مو ته به خدای نیک و صالح اولاد را کړی و مو به پردیو قرضونه خلاص وو خو بدبختي دغلته دی بدبختي مو دلته دی مو دلته بدبخت یو چې کله واده کوو واده ته خو ورېځه سیخوو هغه صاحب ته یو جنترۍ ته وکسه خو دغ ته سترګې نه غړوو چې کله واده کوو واده ته بیا په سود پیسې راوړو سود والا پیسو باندې مړۍ پخوو هغه بیا کلي والا ولې مړۍ وخورو حرامه مړۍ مو څه بو وخوړله خیلخانې نه ما وخوړه خلکو نه ما وخوړه تاسو نه پوښتنه وکړم چې دغه واده به بیا سړی موړ کړي سود والا پیسو باندې زه ډېر معافي غواړم نن سبا ځینې خلک غریبان مجبوره وي څه وکړي یو ولته قرضې ورکوونه هغه ته واده ته پیسو ضرورت یا په سود پیسې راوړي چې کله سود مړۍ دې وخوړله ونې چې یوه روپۍ داسې دی چې که سود امام یی یوه پیسه که چا سود وکړلو 36 بار زنا یې کړي دی الله اکبر 36 شپږ دېرش وارې داسې وایي چې دې زنا کړي دی خپلو هغه خپلو محرمو سره خپلو محرمو سره خپل خیلخانې هغو سره دې دغه ګناه کړي دی که یو کاس هغه بیا سود مکمل دکان یې ورته خلاص کړی دی سړي به بیا څه حاشر وي سودخواره زه ډېره معافي غواړم کار مې کیا موصول اندازه دی ډېر زیات شوي دي سودخواره ځکه برانونه نشته هغه صاحب ته بران دوا وکړه هغه صاحب بران دوا وکړه برانونه نشته دی شمیلاتو نه اوس مو ویله 50 جربه ځمکه د قبضه کړي دی ورور ته حصه نه ورکوي شهید بچي ته حصه نه ورکوي کلي کې ضرورتمند ته حصه نه ورکوي وادو کې ما درې ورځې تماشې دي خبرې ته مو پرېږدې سودو ته مو د قانونه خلاص کړي دي یو بل سم مدد نشته رحم نه کوي یو بل باندې خدای مو باندې رحم وکړي عرب ډېره ښه خبره کوي هغه یې څه ترحم یرحم ته مخلوق نه رحم وکړه خدای به تا باندې رحم وکړي موږ مخلوق سره زیاتی کوو اما خدای ته مو بیا لاسونه آس کړي دي خدای نه بیا ډېره غواړو دا څنګه کېدای شي زهرا بیبي باندې کلکه صلوات واستوئ بس ده ما خطبه ټایم پر اشولو ها ودونه څه کوم دي پروردګار طرف نه هیڅ مشکل نشته مشکل مخبله جوړ کړی دی یا به ودو کې ښه سوچ کوئ محبت ته یا به ودو کې مو تماشې کوو یا به ودو کې درې څلور ورځې ګناهان کېږي یا به ودو ته په سود پیسې راوړو دې وجې نه چې کله کوم واده مو وکړو هغه واده مو امیر نشي کوی هغه واده صحیح مو ورېځه نه سیخېږي مو باندې قرضې وي یو کال پورې مو قرضې لنډوو ای واده خوشحالۍ د مو باندې نه ولګېږي څه پیدا دی څه ضرورت دی دونه ډېرو زیاتو خرچو کولو علي و زهرا غنته واده وکړه نه وکې ډلونه نه وکې تماشې وې نه وکې روانې وې نه وکې دوره خرچې وې داسې واده یې وکړو غریب واده یې وکړو چې کله پیغمبر خپلې لور هغه جهیز ته سترګې وغړولې رسول الله کله د زهرا بیبي هغه سامان ته سترګې وغړولې زیات سامان د خاورو ورکې و ماټې خاورو والا ګیلاسې خاورو والا هغه جنماز وکسوی غریب سامان و پیغمبر سترګو نه کار ته وښې روانې شوې خو دغه واده ته سترګې وغړوئ همدغې زهرا حسین غنته زوی ورکړلو علي و زهرا باندې بلند زهرا بیبي واده وکسوی ډېرو خرچو سره نه دی ډېرو تماشو سره نه دی غریب واده وکړه ذریه نه دی څه مطعمو کې وکړي خو حرام وکړي کوه دغه واده خدای واده دی که چیرې خونې کې مو ژړي ځوانان وي یا پیغلې جلکې مو وي یا هغوی ودونه مه وکوئ هغوی سره ظلم مه کوئ هغوی باندې زیاتی مه کوئ ان یکونو فقرا پروردګار دی که چیرې ودونه مو ته وکړل بېروزګاره وي غریبان وي زه خدای به دوی امیر و کامیاب وګرځوم ویلې داسې کوئ زیاتی اوسه کوئ
بس د عزیزان گرامی د یوه جمله همدا ویله یوه خبره ام البنین بی بی څه کوم څه بېګا بله ورځې شهادت تېر شوی دی ایمو واده ځکه که هغه نه دی کامیاب نه دی چې اول خبره مو وکړه ایمو واده پاک نه دی مو د واده کې ګناهان یې وکړو ځکه ایمو واده دار بدار دی واده نه وروسته بیا زندگی بیا کله ځینې خلک یې هغه صاحب وړکي جلکې چاته تړلي دي بوره کېدې مو خرابې شوي دي خبرې ته مو غږ دی بچي چاته تړلي دي اور کې چا کوړي کړي دي جادوی کړي دي اول به سوال او کې پروردگار نن یو خبره کوم موافق غواړم پروردگار کوم کسان چې پر چنار کې دکانونه او تخلاص کړي دي ګاټي شروع کړي دا کوټګر ملایان خدای دا تباہ او برباد وګرځوي صدا خلک تباہ او برباد کړل ای خلکو زندګي ترخی کړی دي دغه ته پکار دي دکانونه وسېځوي د خاتم کې هیڅ قسم ته دوی دکانو ته لور نه شوي دوی دکانو ته تلله دوی باندې تویزو کوله حرام ده هیڅ قسم ته دوی تویر نه شوي دوی د حرام کار کوي د څوک څه ورسي دا د حرام کوي د څوک څه تویزونه کوي کوډي جادو کوي دا د حرام کار کوي خبرې ته غوږ واچوئ زه تاسو ته یوه خبره وکړم موسی زهرا بیبي غنته بیبي سره دی موسی حسین سره دی موسی علی سره دی تاسو صرف صلوات یایو تاسو صرف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دا ذکرونه یایو سوره فلک یایو سوره ناس یایو نه به تاسو باندې ما باندې جادو اثر وکړي نه به کوډي اثر وکړي نه به شیطان مونږ اثر وکړي موسی اهل بیت شته دي بیا ویلې تاسو کوډګرو ته ورسوئ ای و بو گلاس روها لاس وری زهرا بیبی نما ور باندې ویا ای حسین نما ور باندې ویا د اسم اعظم دی هیڅ قسم ته ملایانو ته ماڅه سو ته مونږ توی شوی هغه هیته کیدا نور کم زروي د ته یې سو ته ني توی شوی دی تی تړلې ته په مړ کېږي ای ته به اولاد نه کېږي هیڅ نشته دی د سه مقابله وکړه لکه موسی علیه السلام د فرعون جادوګرو کوټګرو سره مقابله وکړه هیڅ قسم ته وډر نشو خدای نه عقیده مضبوطه وا څکلا فرعون موسی مقابله کې کوټګر راوستل موسی علیه السلام د پروردګار یې والق عصاکا د خپل کوتاک واچوه چې کله کوتاک واچوله خدای تکات څخه کوتاک نه منګور او اژدها جوړ شو د کوټګرو ټوله جادوګري ختم کړل د کوټګرو ټول جادوی ختم کو دغه یا عقیده مضبوطه کوي یو صلوات سره یو ذکر سره نه جادو ټینګيږي نه شیطان ټینګيږي نه کوړی ټینګي دې چې نه ټینګي داسې مو عقیده کمزوري کړی دي مو کمزوري کړی پروردګار دغه مو مضبوطه مقابله وکړو اندسه ده کنه ده بس عزیزان گرامی دوستم زحمت دیر کو جمعه المنزل ٹائم پراش ہے پروردگار به حق محمد و آل محمد ایمو معاشرہ پاکا و مطهر و گرزاوی پروردگار ته سوال کوو دعا ټکی رحمت